أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل يا أهل الكتاب لم تصدون عن سبيل الله من آمن تبغونها عوجا وأنتم شهداء وما الله بغافل عما تعملون يا أيها الذين آمنوا إن تطيعوا فريقا من الذين أوتوا الكتاب يردوكم بعد إيمانكم كافرين وكيف تكفرون وأنتم تتلى عليكم آيات الله وفيكم رسوله ومن يعتصم بالله فقد هدي إلى صراط مستقيم. سورة آل عمران مخکې آیتونو کې تذکره وه د دې چې الله رب العزت صدقې قبلی نیک اعمال قبلی چې په هغې کې اخلاصي هغه د خپل مینې محبت د وجې نه شوي عبادت چې کوي نو هم د مینې د وجې نه کوي خرج کوي صدقه کوي د مال سره هم مینه ده د الله سره هم مینه ده د نیکو اعمالو سره مینه ده د هغې د وجې نه د نیک عمل کوي د صدقه ورکوي مال یې خوښ دی خو هلته کې د الله مینه پې غالبه ده د هغې د وجې نه د مال لګوي بیا د خلکو اعتراض جواب و چې د خلکو عام خلق سکے پیغمبرانو پورې هم دروغ جوړ کړلی یعقوب علیہ السلام پورې دروغ جوړ کړیو چې یعقوب علیہ السلام باندې دا بعضې څیزونه هغه حرامو یا بني اسرائیل باندې حرامو بعضې خلک پکې څه نور څیزونه وایي چې دا پکې حلالو لکه بعضې خلکو چالي کړي هم دي چې خمر و خنزیر په مخکینی ادیانو کې حلالو خبره غلطه کوي شراب دی او کاغه خنزیر دی دا دواړه څیزونه دا د پخوانه حرام را روان دي دا الله دا اول نه حرام کړلی لیکن د شراب مبارکه بازی نرمی وا شریعت زمونږه شریعت محمدی کې چې کله دا حرام کېدل نو خلک خو پکې داسې نښتي وو چې د هغې جدا کېدل ګرانو دې وجې نه د شرابو په باره کې حکم په قلاره راغلی یو حکم مخکې تیر شو سورۃ بقره کې ويسألونك عن الخمر والميسر دا اولنې سیړی وا اولنې سټیپو چې خلق تپوس کې د شراب مبارکه جواری مبارکه قل فیهما اسم کبیر ومنافع للناس دا شراب چې دی جواری چې دا په دې کې څه فائدې د خلکو شته پاره هم شته لیکن نقصانات زیات دي د فائدې نه نو هغه کار کوي چې فائدې پکې زیات وي نقصان پکې لګي او په شرابو په جواری کې نقصان زیات ته فائدې لګا دا نو دی وجنا قلال دلته پکار دي بعض صحابه کرام هغه پوښو او د شرابونه قلار شو بعضې داسې و چې د ابتدا نه هغې شراب نه دي څکلي اگر چې د کفر دور و نه دي کړي بیا دویم سټیپ کې خبره راغله چې لا تقربوا الصلاة وانتم سکارا مانځه ته منځ دی کېږئ د مانځه ځای ته منځ دی کېږئ جومات ته به نه ځې په کم وخت کې چې ته په نشه کې په نشه کې به جومات ته نه ځې مونځ به نه کې نو دلته کې مانځه سره د خلکو دومره تعلق جوړ شوی
چې وې مونږ برانه پاتې نشي دا نور سيزونه پاتې کیږي پاتې بشي لیکن مونږ نشم پاتې کولای نو هغه هم د شرابونه قلار شو جواری دا شراب دی دغه په قلاره باندې طریقې باندې منع کړی شو بل حکم راغی انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس من عمل شیطان فاجتنبوه لعلکم تفلحون شراب دی جواری دا انما الخمر والمیسر والانصاب په درگاهونو باندې شیشه ورکول رجس من عمل شیطان دا پلیت سيزونه دي دا د شیطان کارونه دي فاجتنبوه نو ځان ته ساتي لعلکم تفلحون که کامیابی غواړئ نو دغه شرابونه جوارینا دغه بت پرستینا دغه غیر الله د پاره د سور کولونه د ګډ ګډوري وغیرہ دغه د حلوا پراټو وغیرہ دغه د ور کولونه قلار شي کله نه قلار شوی کامیابی بیا ومي دغه آیاتو چې پاغه باندې حرام شو او بیا احادیثو کې دغه تفصیل راغله چې رسول الله صلی الله علیه وسلم د شراب مبارکي لعنت ویل نو پدې کې تقریبا 10 کسان پکې شامل دي 10 کسان دي پکې یو پکې سکون کې ده هغه باندې لعنت ته نو جوړون کی باندې نه جوړون کی باندې پدې باندې ده نو بیا پکې وډون کې راوډون کې ده هغه باندې لعنت ته نو بیا پکې سکون کې ده نو ورپسې د دې پیسې اغستون کې ده د دې خرڅون کې ده دارنګه د دې چې کله معاملې کې کله معاملې غټي لګوډي معاملې نه دی د بوتل دو معاملې نه بلکې ډېر معاملې نه پای کې کله کله گواهانو کینی نو دغه گواهان چې دین په دې باندې لعنت نو دغه زې چې کمزې کې دا جوړول کېږي او کمزې کې چې خرڅول کېږي او کمزې کې چې دا معاملې کول کېږي په هغه زې چې د چا ده په هغه باندې لعنت لس کسان دي تقریبا چې په دې باندې رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایلی چې په دې باندې الله لعنت ته ولې شراب ولدي دا دور کوي زې ور کوي شراب سکي شراب خرڅي شراب او پیسې استعمالي یو وایي زه نه کوم پیسې نه دغه نو شراب نسکم هغه پیسې چې ته اخلي پیسې حرام دي نو چا پکې دا ویلو چې مخکینی ادیانو کې دغه حلالو چې مخکې حلالو نو وسم حلال لي وینا وس هغه پیغمبران اول خدا د چې ونه کوو بالفرض شراب مخکې حلالو نو وس حرام شوي دي حرام شوي دي وس به خبره د دې پیغمبر منل کېږي اخرنۍ خبره فیصله به منل کېږي دا چې څوک درو جوړي په الله باندې په پیغمبر باندې درو جوړول دي سیدی لګ په الله باندې درو جوړول هغه خبره وکړه فمن افترى على الله الكذب من بعد ذلك فاولئك هم الظالمون دا ظالمان دي نو بیا وی تابعداري د دین ابراهیمی وکي هغه د مشرکان د ډلې نه نو تاسو شرک مکوئ د دې خلکو اعتراض چې زمون قبله تاسو د قبله نه مخ کې دا غیره دی وکړو چې نه اولنې کور چې جوړ کړی شوی دی د خلکو د فائدې لپاره هغه مکه ده هغه په مکه کې دی هغه بیت الله دی هغه کعبه ده رسول الله صلی الله علیه وسلم نو تاسو شو چې اولنې کور کم جوړ کړی شوی دی رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایل بیت الله وی بیا بیت المقدس د دوه منځ کې فاصله څومره ده 40 کاله هغه 40 کاله رستونه ده دا 40 کاله مخکینه ده په مقدس مکه باندې په دغه بیت الله کې په دغه مکه کې په دغه کې نور نخې د الله رب العزت د طرفنا د خلکو د پارشتي حج د بیت الله هغه چا باندې لازم ده دا خبره شی وا زمونږ په نسبت باندې چې مال او
بدن دواړه مالی طاقت بدنی طاقت یي ناغه باندې بیا حج فرض دی دا چې کوم شرایط دی هغه خبره یو خزه ده نو خزه د پاره بیا پکې یو شرط پکې بلوم دی مالی حیثیت خزه چې هغه حج پاغي باندې پرس کیږي تلو راتلو کرایه وسرشتي سړی دی تلو راتلو خرچه برداشت کولی شي کرایه وغیرہ اخراجات د کور کې چې د چا کلی کې چې کوم کسان پاتې کیږي د هغې خرچ اخراجات هغه برداشت کولی شي نو په ده باندې حج فرض دی نو ښځې دپاره پکې یو دا ده چې د ښځې دپاره محرم وي نو دغه یا به خاوني او یا به بل هغه سړی چې د هغې سړي او د هغې ښځې نکاح نه کیږي نو دې باندې بیا حج فرض دی که داسې څوک نه میلاویږي نو بیا د ښځې باندې حج فرض نه دی دا نه ده چې زموږ د کلي امیر صاحب دی یا زموږ د کلي مولوي صاحب دی یا زموږ د کلي قاري صاحب دی د هغه سره د کلي ښځې روانې شي او ځي دی سره حج له ځي دا ناروا دي دغسې یو مولوي صاحب ځي قاري صاحب ځي حاجي صاحب ځي بل څه شی ځي روان دی د هغه سره ښځې هم دي ښځه ورسره ده یا خویان دي ورسره دي یا ورسره مور ده بل ورپسې ځان غوټه کړي زه به درسره هم ځم نه د بلې باندې حج فرض نه دی څو پورې چې د هغې سره خپل محرم نه وي خپل محرم و او هغه ځي یا دا د هغې خرج اخراجات برداشت کولی شي نو بیا په فرض دی بیا به کوي ورپسې تذکره وه د بل چې دا خلک څه کوي د خلک د نیغې لارې نه د الله د لارې نه منع کوي د هغې تذکره کوي مؤمنانو ته زورونه ورکوي منع کوي د دوستانې د اهل کتابونه د هغې تذکره کوي قل یا اهل الكتاب لم تصدون عن سبیل الله من آمن تبغونها عوجا قل یا اهل الكتاب لم تکفرون بآیات الله نا اهل کتاب ول زجر ور کوي اے اهل کتابو لم تکفرون بآیات الله ول تاسو انکار کوئ د الله د آیاتونو نه والله شهید علی ما تعملون الله گواه ده پاس باندې تاسو کوي تاسو چې څه کوئ نو الله ته پته ده الله په عالم ده قل یا اهل الكتاب لم تصدون عن سبیل الله وتوای الكتاب ولمن کوي تاسو د الله د لارې نه هغه څوک آمنا چې ایمان راوړل تبغونها عوجا تاسو طلب کوئ په دې کې کګلې وانتم شهداء حال دا دی چې تاسو علماء یا تاسو پوهای یا تاسو گواهان یې وما الله بغافل عما تعملون ان الله به خبر دا سنج تاسو کوي الله ته هر څه پته ده هر څه معلومات الله ته دي نو ولي کوي داسي دیسی چل گئی مومنان منع کوي د سنه د الله د لارې نه د الله د لارې نه منع کوي د دین نه منع کوي د قران نه منع کوي د الله په لار کې ځینو د هغې نه منع کوي جماعت ته ځینو د هغې نه منع کوي مزه نو بل موږ به څه وموندو وایي نو د مولیانو کې هم داسې خلک وو یو سړی به راغی امي سړی به راغی د خپل زوی دا حفظ لګم علم لګم هغه یې زمونږ علم کړل نو زمونږ څه ګول نه ونیو چې ته خپل زوی لګي نو یا خدا دا چې مخکینی مولیانو بازي دا چې په دې باندې خپه کېدل نو هغه ځان له خپل روزي پسې حیرانو چې چلو کو نو هغه الته کې کول ناروا زګه د خلکو توجه وته نه وا خلکو به دومره خیال نه ساتو نو زګه به خلکو هغه سيزونه لګل چې هغه په کور کې بیان خوړه
پرون کا بل ما خبره کړوا نو هغه سيزونه بیا مولا لېږي وای دا مولي سي بلوي سزا سپي جوړه کړل نو دا ولا وېسا پیشو جوړه کړل نو دا ولا وېسا خیر کورګه چرګ مردار شه نو دا پوخ کا مولي سي کله به ولېږي نو دا ناکاره سيزونه دا ناروا سيزونه مولي سي باندې بخورول شومې به په مولي سي باندې خورول مولي سي وتم ناسو پرته والے خړبه او چاویلی اباځه خلک خبره کیدو او خيارانو خبره د کانی کرخي وي طعام المیت یمیت القلب د مړی دا خوراک نه ده ما خامي دا د مړی په کور کې چې کم شی د مړی د کور نه ورکول کیږي دا سړی مړ کوي جسړه مړ شو نو دې بیا حق خبره کله کولای شي بیا حق خبره نشي کولای ولی هغه دې په شومو بس لګیا ده دې په ماخامو پسې په جمعو پسې په دغه خیراتونو کې اخته ده دې حق خبره نشي کولای زړه مړ شوی دی ښا ضمیر مړ شي ضمیر مړ شو نو دې ولګي د په مخ کې کارونه به کولای کی غلط به یي با خلق به کوي بهر به کوي د په مخ کې به کوي لیکن دې وته نشي ویل رد نشي کولای ولی کرت کوم بیا به اړه نه راکې مقتدی به خپشي مقتدی خپشي اړه به نه راکې مقتدی خپشي نبي ابا دغه کوم چې خیر او خیرات دې کوي صدقې کوي دا به بیان نه راکې نو دی وجنا شیخ فریدا خلپټه بهتري دا او سموایا بس ارزو ملاويږي حلال لیکه حرام دی ملاويږي با هغه ما ځان خپل گزاره کو دی وجنا مخکینی مولیان چا چې حق نه بیاناو نو خاورې دي چڼې دي نو س عزت يم نو او سمال دولت وسرم نو سې جبا کړم نو کنه هغه دومره شونه چې تاخله ما خامې تاخله او دغه ما خامون دي او دغه اسقاطون دي او دغه نور سيزونه ګڼ سيزونه بیا غستو اچھا دغه شی 15 پاور کوي چې د شل بو شو 15 پاوې مولي سي راځي 15 پاتې شه ده 15 پاو مولي سي لور کوي قسم کړه نه 15 پاور کا دا کسي نه په 15 پاون ما هیڅ نه کېدو دغه سي مولیان به دغه سي خوارو زار بو ناغو به زمنګ هغه سګول نه ونیو چې تاسو پر وړ کې لري نو یو خبره یره پکې دا و چې د زوی لاړ شي او هغه حفظ کی هغه علم کی نو چې کله راشي نو بیا ما تخپی اړه ما بو باسي زه به زمانو دې برته کې بیا امام کې زوی بشل کوم دا مسلې وي نو سوي قل يا اهل الكتاب لم تصدون عن سبيل الله وتوا اهل کتاب ولمن کوي تاسو د الله دلالینا هغه څوک چې ایمان راوړل چا چې ایمان راوړل نه هغه ولې منع کوي د الله دلالینا منع کوي د الله د علم نه منع کوي د الله د کتاب نه منع کوي د حفظ نه منع کوي پالا د الله پلان کې د وتلو نه منع کوي تبغونها عوجا طلب کوي تاسو په دې کې کګلې ځوان تم شهدا حال دا چې تاسو علماء حال دا چې تاسو پوها خلک یې حال دا چې تاسو گواهان یې په دې باندې چې موږ چې کوم سکو سوایو دا غلط وایو وما الله بغافل عما تعملون ان الله بخبر دا سن چې تاسو کوي یا ایه الذین آمنوا المؤمنون ان تطیعوا فريقا من الذين اوتوا الكتاب اے مومنانو که تاسو خبر او منلا دی ویډل نه کسانو چې کتاب ورکړی شي دی يردوکم بعد ایمانکم واپس بگی تاسو رستو د ایمان تاسو نه کافرین کافر تاسو کافر کی دا اهل کتاب واړي چې تاسو دی کافر کی دا اهل کتاب واړي چې تاسو دی بيدینه کی دا اهل کتاب واړي چې تاسو دی فحاشی کې مبتلا کی فحاشی دا عریانی دا سب چې ناروا دي هغه د پتاسو کې راشي ښه چې تاسو کې راشي نو سبا شي بیا خو مسلمان نه یې پاتې نو بیا باندې هغه پاسي چې سچل کول غواړي کوي به سره کم شرطونه د باندې لګولې بشي چې تاسو کله دا قصه دا خبرې ومنلې دا کارونه یو کړو د دین نه واغوختي دین کې چې سو هغه پرې خودو سمره دي دین خو هغه سو ما قال الله وقال رسوله الله سویلی دا الله رسول سویلی دا دینو داغه تشریعات بیا اجماع او قیاس کې راځي فقه کې راځي
نو سره بل شي بل ته توړي ان دغه داغو چې څومره کړلی دغه فحاشي او ریانی هغه زما استاد جیب تر رسول نو بس طالب لګیا دی خاوري به مولا شي وي کتاب ته ناس او یا دیوی شین کی خالونا سب مولا شي دغه کسب ال دغه کتاب بازي موبایل آن کړل هینډ پری په وکه لګول خو کوله پټکې موال له مولوی شي طالب دې پټکې موال له اوري دې ناس دې کتاب تا ناس دې قران تا او اوري بل شي کله برسن کې ځان پټ کړل جو بل شي ګوري نو سچل دغه بکینو تاسو نه بد دین او روح اوزیخه هو ته نو بیا چې کافر سره غواړي کوي وکړه نو بیا بس چلو شي وهن به پیدا شي رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایلو تاسو باندې کافر به داسې راضي حمله وکړي لکه څنګه چې تاسو ناسې کاسه باندې وی کاسه ته د هر طرف نو تلاس راوګديږي دغه سیدا کافر به تاسو تلاس دروګدي صحابو ته پوښتنه کو نحنو یوم اذن لقلیل من به دغه وخت کې لګیو وننا کثیر دومره به ډېرې غصاون کا غصا السیل لکه د سین کې چې کله را سره راشي د سرې په شانتي زیات وای دغه سره دا او دا بوستي دا غند دا بیکار شي روان دي په سین کې چل کې به غصاون کا غصا السیل چې دومره زیات یو نو بیا وې تاسو کې به وهن راشي وهن وهن څه شه ده وې حب الدنيا وکراهیت الموت دنیا سره مینا او د اخر د مرګ نه یرا پیدا شي دنیا سره مینا پیدا شو هغه چې زخم رما زما خدا کوټه پاتې کیږي دا بنگله پاتې کیږي گاڑه پاتې کیږي او دا زمکه پاتې کیږي جیدات پاتې کیږي دا کاروبار پاتې کیږي دنیا سره مینا لګید الله نو مرګ الته بیا خبر ورانه ده دا پاتې کیږي او د مرګ نه یرا کراهیت الموت کنه مرگ مبارکی وی الموت تحفة المؤمن مرگ دا د مؤمن د پاره تحفه ده مؤمن خدل دکې رسول الله صلی الله علیه وسلم یو ستړي بارکی وی مړله جنازه وړه شو وی مستریح او مستراح دا مستریح ده یا مستراح ده تاسو کو څه مطلب ده مستریح مستراح وی یا خدا دې چې دا سړی په خپل آرام کوون کې د شو د مشو د دنیا د غم نه د مشو دنیا کې خو غمونه سو نه غینه د مشو او یا دا چې مستراح دې خلق ته د مشو نو یا دې په خپل باندې د مشو دنیا د کار قسم نه د مشو لار جنت ته او یا دا چې خلق ته د مشو په خپل لار جهنم ته وکيف تکفرون اسرنګ انکار وکوي تاسو انتم تطلع علیکم حالا جل وسکی پتا سو آیاتنا د الله وفیکم رسول فتاسو کې د الله رسول له نه هغه ته ویلو صحابه ته ویلو او یاد ده دلته کې بازي علماء لیکلي چې وفیکم رسول پتاسو کې د الله رسول موجود دی نو کله چې هغه په دنیا کې او حیات او ژوند دی وفیکم سنت رسوله بعد مماته بعد وفاته د پیغمبر صلی الله علیه وسلم د وفات کې دون رستو بیا سړي ستاسو د پاره د پیغمبر سنت تی دا طریقه ده موجوده ده ادمه د پاره موږ ته موجوده ده موږ ته کتابونه کې لیکل شوی ده او موږ ته په تواتر سره هم بعضی خبره راغلي نو الله کتاب او د پیغمبر سنت دغه باندې کامیابی برازي نو الله وی تاسو بس څنګه انکار کوئ زجر ورکه په دې باندې که تاسو ولې انکار کوئ ته ولې اوړئ الله آیاتونه پرې خو دي الله رسول طریقه دې پرې خو دي دا نو کیف تکفرون وسرنګ انکار وکوي تاسو ان تم تطلع علیکم حال دا چې لسته کی پتا سو باندې آیاتونه د الله وفیکم رسول او پتا سو کې د الله رسول موجود دی پتا سو کې د الله د رسول سنت موجود دی و میاتسم بالله او سو چا چې مونږ ولې د الله په دین باندې د الله په طریقه باندې د الله په حکم باندې
فقد هدي الى صراط مستقیم یقینا روان کړي شو دې پنه غلار باندې روان شو منګولې لګولې په سبانه د الله په دین باندې د الله په کتاب باندې د پیغمبر په طریقه باندې روان دي فقد هدي الى صراط مستقیم پنه غلار باندې روان کړي شو دې باندې بس کو ورپسې بل حصہ دا او بیا کیږي نه بیا ان شاء الله لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون چرې نشي حاصله ولې تاسو نیکی لرا تر دې پورې چې خرج نه کوي هغه څه دغه نه ده کنه تر دې پورې چې خرج نه کوي هغه څه چې تاسو خو خوي وما تنفقوا من شيء چې خرج کوي تاسو د سشینا فإن الله به علیم یقینا الله به پوهه ده کل الطعام کان حل لبنی اسرائیل ټول خوراکونه جایز د بنی اسرائیل د پاره الا ما حرم اسرائیل مگر هغه چې بن کړیو یعقوب علی السلام په خپل ځان باندې من قبل ان تنزل التوراۃ مخکې د نازلې د تورات نه فقل فاتو بالتوراۃ ونتو راوړی تورات رفتلوهن ویل ولای ان کنتم صادقین کې تاسو رښتونی فمن افترى على الله الكذب نو چاچی جوړ په الله باندې درو من بعد ذلك رسولنا اولئک هم الظالمون دا کسان دي ظالمان قل صدق الله وتعالى رشتیا ویلی فتبعوا ملت ابراهیم حنیفا نو تابعداری کوي د دین د ابراهیم علیه السلام چې لګو په توحید وما كان من المشرکین نو هغه د مشرکانو دډلینا ان اول بیت وضع للناس یقینا اولنه کورچی خو دې شه د پاره د پیدې د خلکو خامخه هغه دې چې په مکه کې ده مبارکن برکات پکې چولې شي دی وهدن او هدایت للعالمین د پاره د عالم فيه آیات بینات پدې کې آیاتونه دي نخې دي واضح مقام ابراهیم پکې ده ومن دخلوا كان امنا چې داخل شو دې ته نو شو په امن مکه ته داخل شو حرم ته داخل شو نه په امن شو د حرم په حرم ته داخل شو په هغه طریقې باندې چې هغه د هغه صحیح طریقه وا مطلب دا ایمان سره داخل شو نشو په امن باندې چا چې تعظیم راوستو د خپل زړه کې د بیت الله مطلب ایمان راوړو نو کان آمنانو شید شو دے پا امن مانے وللہ علی الناس حج البیت او دا اللہ دا پارا پا خلق بانے حج دا بیت اللہ دے من استطاع علیہ سبیلہ سوچ طاقت لری دیتا دتلو راتلو ومن کفرا چاچ کفرگو فإن اللہ غنیون للعالمین یقین اللہ بے پرواہ دا عالمنا قل یا علی الكتاب و توائی لے کتابو لما تکفرون بی آیت اللہ ولی تاسو انکار کو دا اللہ دا آیاتنونا واللہ شہید او اللہ گواہ دے علامات تعملون پاسمائن تاسی کوئی قلی علی الكتاب و توائن کتاب لما تصدون عن سبیل اللہ ولی تاسو منع کوئی دا اللہ دلارنا آغا سوچ ایمان راوڑ لے تبونہا اے وجہ تاسو طلب کوئی دا اللہ پر دلار کی کگلیج وانتم شہداء او تاسو گواہان یئی وما الله بغافل عما تعملون ندی الله بخبر دا اسن چې تاسو کوي یا ایو الذین آمنوا مؤمنان ان تطیعوا فريقا من الذين اوتوا الكتاب اے مؤمنانو کو تاسو خبر او من الله دی ویډل دا کسانو چې کتاب لور کړی شه دیو یردوکم بعد ایمانکم واپس بگی تاسو رستو د ایمان تاسو نه کافر وکيف تکفرون اسرنګ انکار وکوي تاسو وانتم تل علیکم حال دا چې لسته شی دی پتا سو لسته کیږي پتا سو باندې آیاتونه د الله وفیکم رسول پتاسو کې د الله رسول موجود ہے پتاسو کې د الله دا رسول سنت موجود ہے طریقه موجود ده و مې یعتصم بالله او چا سوچ منګول یو لګي د الله په دین باندې د الله په کتاب باندې فقط هدی الی صراط مستقیم یقینا روان کړه شو دې پنی غلار الله رب عزت مولا قران او سنت باندې عمل کول توفیق راکړي